لا اله الا الله. د جنازې مکمل ویډیو هر کله چې انسان وفات کیږي نو دغه ټایم کې بس کې دا ویډیو ګوره په هر چا باندې لازم ده. یو ریکوست درته کوم، درخواست درته کوم چې جناب دا ویډیو به خامخا شیر کوئ. ځکه چې پرون یو ځای کې وم او یو ځای کې فوتګي و چغې کړې په ځانې وهلو باندې شروع کړه او په هغه باندې سخته و قسم نه کو چا ورته کلمه ویله اچا ورته کلمه نه ویله چغې ویل سره بیا که د الله بندګانو دې ټایم کې به چغې وې کو سبا کې نو دا ټوله ویډیو تاسو سره نن شیر کوم. جنازه مکمل طریقه ته خیم خام هر کله چې یو کس وفات کیږي کنه او د ځنکدن ټایم راشي نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه ټایم کې وسره کېنئ او ته کلمې تلقین ورته وایه، شهادت کلمه ورته ښایې، په ځان مه رېږدئ چې چغې سوري ایسته وباسئ. کسان ورته کېنئ ګیر چاپېره پخی سیډ باندې کوي او ټول ورته په جمع تیز تیز وایي لا اله الا الله محمد رسول اشهد ان لا اله الا الله. دا کلمې په تیزه تیزه وایي. هغه به داسې ړقیم نه چې شابه ووایه کلمه شابه نه 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 ایو پکې شابه ووایه کلمه ووایه کلمه هلکه د الله بندې ته څه کې قسم دی کوم خبر یو بس. نو زه ته بیا وایم دا ویډیو به ګوره د مخې سره شیر کوئ ښه دې کې به سوچ نه کوئ. نو ګوره هر کله چې یو کس وفات کېږي نو کلمه دې ورته مونږ وایو صحیح ده. د هغې نه پس چې کله روح دې وځي روح که نه نو سترګې وله بیا پټې کړو. ولې نبي علیه السلام یو صحابي وفات شو ابو سلمه رضی الله تعالی عنه ولاړه نبي علیه السلام او د مرګ نه پس سترګې ورله پټې کړې. ولې چې رونق د سترګو په پټېدو کې دی د مړي او زنه ورله په قلاره وتړه ښه. د هغې نه پس مونږ د جنازې کې 4 تکبیرات دي ښه. او اس کو چاله جنازه زده کوي کو چاله ورزینه نو بس ودرېږه. هغه بعضې کسان جنازه وایي نه راځي سته پکې ودرېږي نه هلکه ودرېږه ثواب خو به الله درکړي که نه دننه کو نه پکې مونځ پاتې شو خو ثواب خو به الله درکوي که نه. جنازه فرض کفایي ده چې یو کس جنازه په کلي کې وکړه د ټولو ذمه فارغه شوه. خو نبي اسلام فرمایي جنازو ته ډېر ځئ ډېر ځئ جنازو ته او تاسو ګورئ چې دا کس څوک دی زموږ په شان په دنیا کې ګرځېدو نن یې څه دی نن یې ځې هغه څو کسانو اغستی دی روان دی. نو ګوره 4 تکبیرات دي او زړه کې بس وایه چې دا جنازه کوم بس دغه هم کاپي کېږي په خوله کې وړونه وی صحیح ده ښه. نو لاولنی تکبیر به څه وایي مولي صاحب وایي الله اکبر. نو چې تاسو سره الله اکبر وي نو سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا اله غیرک دا هم ویلی شي او سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک دواړه ویلی شي صحیح ده. دویم چې کله الله اکبر وي مولوي صاحب نو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد دا ویل شي. او اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم کم چې موږ په منځ کې د درود شریف وایو دا هم ویل شي صحیح ده. دریم تکبیر چې کله مولوي صاحب وایي الله اکبر نو اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اسکو دا چاله نورزي او بل دعا ورله ورزي چې پای کې د مغفرت طلب سيزونه دغه بګي پراته دعا بګي پراته هغه هم ویل صحیح شو. او چې کله مولوي صاحب الله اکبر سلورم تکبیر نو بیا بس کې بیا السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله. خو غرض مې دا د جناب دا د جنازې طریقه ده تاسو ټولو ته موي غرض مې دا چې کله انسان وفات کیږي کنه نو څه کوئ باید دغه ټایم کې چغې سورې مه وخیږي لږ ورسره کښېنئ او کلمه په تیزه تیزه وایئ. یو بیا تاسو درخواست ریکوست کوم جناب چې دا ویډیو ډېره شیر کړئ څومره چې تاسو ځکه چې پرون زما په ذهن کې سم حیران شوم ما وله ځان راورسو په منډه وله رالم خو بس بیا پکې څه نه و نو چغې وې لکه مې چا ورته کلمه ویلې ده وایي نه مولوي صاحب پلانې جړې وجاړې لکه د الله بندګانو دې ټایم کې چې چاته مرګ یا هغه ټایم کې ورته کلمه یادوئ داسې نو کو به که انشاءالله ویډیو مهرباني وکړئ شیر کړئ.